السلام علیکم. پرون د چاپ ریفرنس باندې ماته د کینیډا نه د یو ډیر معزز سړي کال راغلی او موږ ډیر تفصیلی ګپ ولګو او د هغې موضوع د پاکستان سیاست. هغه سړی چې دی هغه بیسیکلی پښتون دی د چراټ علاقې دی او په کینیډا کې په سیاست کې په ډیر ښه مقام باندې دی الیکشن کوي او ډیر دردمن او پړه لیکا دی. بیسیکلی هغه انجینیر دی. هغه دا سوچ دی چې په پاکستان کې هم د کینیډا غونته یا د یورپ غونته د جمهوری نظام د پاره کوشش پکار دی او هغې له پړه لیکه خلک چې رامخکې شي نو هغه به ډېره ښه. ما ورسره هم ډسکس کړه او زما ورسره دا موقف و چې پاکستان کې د کینیډا یا د یورپ نظام راوستو کې به اوس هم 100 کاله لګي. مونږ 100 کاله وروسته یو د هغې انسانیت د معیار نه د هغې اقدار نه د هغې رول اف لا نه کم چې په یورپ او امریکا کې دی یا په کینیډا کې دی. کینیډا تاسو ته پته د ریفارم سټیټ دی، د عوامو د فلاح دپاره ډېر کارونه کوي. پروتوکول نشته، وزیر اعظم کله په سایکل ګرځي، کله پیدل د عوامو سره ګرځي، کله په ټرین کې ګرځي. د دې لا موږ تصور نشو کولی. دویمه هغه دا وی چې یاره پړه لیکه خلک راشي نو په دې کې به ډېر فایده شي سیاست ته. ما ورته دا وی چې پاکستان د سیاست ډاینامیکس بالکل جدا دي. سیاست چې په پاکستان کې دی نو هغه د بدماشۍ دی، د کرپشن د پیسې دی، د مخ ملازې دی، د چم گاوند دی، د جنازې له چې لاړ شي ووټ به درکوي. په ایشوز باندې نشته چې قومي ایشوز څه دي، جی ډي پي کم ځای کې ده. یو کس د قانون سازۍ نه دی خبر. اوس چې کم قانون سازي په نگران دور نه مخکې وشوه په اسمبلی کې نو 67 بیلونه په یو ورځ داسې پیش شو چې په اسمبلی کې په 300 کسانو کې 340 پورې ممبران دي او 15 کسان به ناسو او په یو منټ کې یو قانون پاس شوي. زما دا یقین دی چې په دې ټول اسمبلی کې به 1% خلکو له د هغې قانونونو نومونه هم نه ده ورځي. نو د پاکستان سیاست او د کینیډا سیاست ډاینامیکس جدا دي. درېمه خبره دا ده چې شریفانو له څوک ووټ نه ورکوي. که چېرې شریفانو له ووټ ورکولی نو عبدالستار ایدي ته محسن انسانیت وي. هغه یو پیره ولاړ او بوري ته رافیل شوی. د هغې نه پس بیا ډاکټر عبدالقدیر چې محسن پاکستان ورته وي هغه ولاړو او هغه له هېڅ چا ووټ نه ورکړی او د هغه په مقابله کې یو بدماش لنډر کوچر پاس شوی او ډاکټر صاحب ډېر بوري ته راشکست غړی. نو د پاکستان سیاست کې بدلو د پاره چې کله 100 کاله مونږ هغه تعلیمي معیار چینج کو، یو نسل چې کوم بوډاګان دی ختم شي، دویم نسل چې را پیدا شي بوډاګان شي او دریم نسل چې کله بیا روان شي نو هغه کو چېرې دغه د کینیډا او د امریکې د صفا سیاست د پاره کوشش کوي نو کیدی شي چې کامیاب شي. خو دغه چې څو پورې زمونږ اخلاقي اقدار نه ټیک شوی، څو پورې زمونږ تعلیمي نظام نه ټیک شوی، دا خوبونه دي، دا حقیقت کې نشي راتلی. نو هغه دوسته چې کم د کینیډا نه دی ډېر په مخلصتوب سره د پاکستان د نظام د بدلولو سوچ دی، کوشش کوي، الله دې کامیاب کی. خو په دې حالات کې ډیره ګرانه ده ځکه چې دلته کې د خاندانونو سیاست دی، د مافیا سیاست دی، دا هر سړي خپل مفادات دي او هغې لا شکست ورکول. عمران خان دا دی 6 کاله سر وټکاو نو لارو چې دغه یې اوس په جیل کې دی. نو دغسې به د دویمې خو الله دې وله کامیابي ورکړي. ما وی چې د هغوی هغه ایکسپیرینس تاسو سره شیر کړم چې ما هغوی څه گفتگو کړی و او زما موقف ورته سو. امید لرم ستاسو ویډیو خوښه شوي. کومه خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.